د نن ورځ امت مسلمه د پاره د الله د طرفنا د خوشحالي ورځ ده، د اختر ورځ ده، اور د خوشحالي د یو عبادت په تکمیل باندې ده، یو عظیم عبادت روجا داغي تکمیل وشو. نو الله تعالی مونږ او تاسو ته د دې خوشحالۍ په اظهار کې دا عید الفطر اور د اختر ورځ مونږ ته راکړې ده. زما محترمو، دا نن ورځ دا په حقیقت کې د کمو خلقو د پاره د خوشحالۍ ورځ ده. زما عزیزانو، آغا نیکبخت خلق، آغا خوشنصیب خلق د نن ورځې د خوشحالۍ مستحق دي او د مبارکباد مستحق دي چې کمو خلقو د رمضان المبارک قدردانی کړي ده، کمو خلقو چې د رمضان المبارک احترام پیژندلو، کمو خلقو چې د رمضان المبارک عزت اور عظمت پیژندلو، آغا خلق واقعینا د خوشحالی مستحق دي. کمو خلقو چې په رمضان المبارک کې روجی ونیولې، کمو خلقو چې تراویحو کې تلاوتونه وکړل، د الله عبادتونه وکړل، نو داسې خلق واقعي نن د خوشحالۍ مستحقم دي او د مبارکباد مستحقم دي او نن د هغوی زړونه هم خوشحاله دي. په ظاهر کې هم خوشحالي، نوی جامه، نوی کپڑا، نوی ټوپۍ، نوی رومال، نوی چپلې، په ظاهر کې هم خوشحالي ده او نن زړونه هم خوشحاله دي، نن زړونه هم مطمئنه دي او دا خلق هی د دې ورځې خوشحالۍ مستحق ده. دویم قسم هغه دی چې کمو خلکو د رمضان المبارک قدردانی اونکا، د رمضان احترام اونکو، پر رمضان کې روجی اوننی ولی، پر رمضان کې تراویح اونکړي، پر رمضان کې گناهونه وکړل او ماغه د حرام خورۍ بازار ګرم کړو، دوکې، فراډونه، سودونه، گناهونه، اړو پته ورته ونه لګېده چې رمضان کله راغو کله راړو. نه په ژوند کې تبدیلی، نه په خوراک څښاک کې تبدیلی، نه په پاسېدو په اوده کېدو کې تبدیلی. نو زما محترمو، دا داسې خلکو د پاره نن خوشحالي نشته، اگر چې هغوی نوې جامې اچولې دي. عرب وایي لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف الوعید. نوی جامه، نوی کپڑا د اختر نه دی، اختر د هغه چا د پاره دی چې کم د الله د وعید نه ویریدو، چې کم انسان د الله په اطاعت کې اضافه وکړه، هغه چا د پاره اختر دی. د داسې خلکو نن جامه خو نوې ده، کپړې نوې اچولې دي، خو زړونه یې خوشحاله نه دي، زړونه یې مطمئنه نه دي. نو دا څه خوشحالي، دا څه خوشحالي چې انسان زړه خوشحاله نه، نو هغه څه خوشحالي ده. نو زما محترمو، حقیقت دا دی، دا قسمه خلق دا نن د غم مستحق دي، دا نن د ماتم مستحق دي، په دې باندې غم پکار دی، ځکه چې نن ورځ د دې خلکو د پاره د غم ورځ ده، نن د دې خلکو د پاره د ماتم ورځ ده. اور غم څه دی؟ هغه دا دی چې داسې خلکو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کړې ده د هلاکت.
جبريل عليه السلام بد دعا کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین ویلې دي. نو دا سه خلکو په هلاکت کې څه شوبه نشتا. نو دا سه خلکو خوشحالي نه ده تمام. اور کمو خلکو چې د رمضان قدردانی وکا ځانونه وکړول مشقتونه اختیار کو روزي ونیولې تراویح کې ختمونه وکړل دا سه خلک بنن خوشحالي ولی نه جوړي دای به ولی خوشحالي نه جوړي چې نن د دې دا ورځ دا یوم الجائزه ده یوم الجائزه نن ورځ د غي د پاره د انعام ورځ ده نن د اجرت ورځ ده نن د مزدوري ورځ ده او نن ډیره د غټه د خوشحالي ورځ ده په دې شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کله دا ورځ راشي د اختر ورځ راشي نو الله رب العزت په اسمانونو کې د فرشتو اجتماع وکي لکه څنګه چې دلته اجتماع دا سی په دې وخت کې الله تعالی په اسمان کې د فرشتو اجتماع کوي او فرشتو ته یو تقریر کوي فرشتو ته فرمای زما فرشتو تاسو دا وایي یو مزدور چې کله مزدوری وکي خپل کار پورا کی ناغله سور کول پکار دی هغه ته سم مناسب دي چې ورکړې شي نو فرشتي الله تعالی ته وایي و یا الله چې کم مزدور خپل مزدوری پورا وکړه مناسب ده چې هغه پورا مزدوری ورکړې شي پورا سلو مزدوری ورکړې شي نو الله تعالی فرشتو ته فرمای و ای زما فرشتو ما په خپل دی بندگانو باندې یو ذمہ داری خوا یو کار به ور په غاړه کړو اور هغه داو چې ما دې ته ویلیو چې د رمضان المبارک په میاشت کې د ورځې به خوراک نه کوي د ورځې به څښاک نه کوي د ورځې به شهوت نه پورا کوي زما دی بندگانو اور دی بندیانو خپلا دا ذمہ داری پورا کړه دا فریضه مې به عائد کړی و اور دوی دا فریضه مکمل کا نو وی اوروس د کورونو نه راوتل اور میدان کې جمع شول میدان ته راغلل زکا د اختر موس په میدان کې کول دا سنت ده اوس میدان ته راغلل اور زمانه دعاګانې غواړي زمانه خپل مرادونه غواړي وې فرشتو زبد دی دا دعاګانې قبلوما او بیا پیغه الله تعالی سلور قسمونه وخړل الله تعالی فرمای زما د عزت قسم زما د جلال قسم زما د کرم قسم زما د اوچت مرتبه قسم ما د خپل بندگان وبخل ما د خپل بندگان وبخل او ما د دوی گناهونه پنیکو باندې بدل کړ زما محترمو نبی علیہ السلام فرمای فیرجعون مغفورا لهم کله چې دا بندگان کورونو ته واپس زی نو دوی بخلې شوی الله دوی ته د بخنه پروانه ورکړي وي الله رب العزت دې مونږ او تاسو هم په دغه خوش نصیبانو کې شامل کړي زما محترمو نو دا ډېر لوی خوشحالي ده دا ډېر لوی انعام دی چې نن به الله رب العزت زمونږ او تاسو بخنه کوي نن به الله تعالی زمونږ او تاسو ګناهونه معاف کوي علما محترمو یاد ساتئ پدې کې زمونږ څه کمال نه دی دا محض د الله پاک فضل دا د الله احسان دی چې الله تعالی مونږ او تاسو ته د ایمان دولت را نصیب کړي د ایمان دولت مونږ ته را کړي الله دې نه کی کدا ایمان نه وي
نه به روژه وه نه به رمضانو او نه به منځونو. دا د الله احسان په قرآن کې راځي. څه خلک به راغل نبی علیہ السلام باندې به دا خپل د مسلمانۍ احسانونه اړول. نو الله تعالی قرآن کی آیت نازل کو یمنون علیک ان اسلموا. دا خلق تا باندې د خپل مسلمانۍ احسانونه کوي. دی ته وایا لا تمنوا علی اسلامکم، تاسو د خپل اسلام احسان په ما مراړوي. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. دا الله تاسو باندې احسان دی چې الله تاسو ته ایمان درکړي. زما محترمو دا د الله په موږ لوی احسان چې موږ له الله ایمان راکړي. نو زما محترمو چې الله موږ ته ایمان راکړي دی، نو زموږ ذمہ داری ده چې موږ د دې ایمان حفاظت وکړو. د دې ایمان حفاظت دا زموږ ذمہ داری ده. دا ایمان صحیح سلامت ځان سره قبر ته وړل دا لویه کامیابی ده. یو بزرگ فرمای وی خلق وی چې سبا اختر دی، څوک وی بل سبا اختر دی، څوک وی سبا د خوشحالۍ ورځ ده. هغه بزرگ فرمای وی زه خو دا ویما چې په کومه ورځ ما خپل ایمان صحیح سلامت د دنیا نه یوړو، زما د پاره هغه د اختر ورځ ده، زما د پاره هغه د خوشحالۍ ورځ ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای اليوم لنا عید، وی دا نن ورځ زموږ د پاره اختر دی. وغدا لنا عید، سبام زموږ د پاره اختر دی. وبعد غد لنا عید، بل ورځ زموږ د پاره اختر دی. وكل يوم هر هغه ورځ لا نعصي الله فيه ولنا عید، چې په کومه ورځ مونږه د الله نافرمانی ونه کړه هغه زموږ دپاره اختر دی. هر هغه ورځ چې هغې کې مونږه د الله نافرمانی ونه کړه هغه زموږ دپاره اختر اور خوشحالي ده. نو زما محترمو دی ایمان کی طاقت اور قوت هغه په اعمال صالحه سره راځي. هغه سره راځي اعمال صالحه سره. دې دپاره الله رب العزت مونږ او تاسو ته د رمضان المبارک دا میاشت را کړې وه چې په دې کې الله پاک زمونږ او تاسو ایمانی تربیت وکړو. مونږ او تاسو یې په اعمال صالحو باندې راوستو، مونږ او تاسو یې ایمانی تقاضو باندې راوستو. زما محترمو په ایمان باندې خاتمه دا لوی کامیابی ده، دا لوی خوشحالی ده. خو زما محترم یو خبره یاد ساتئ، یو انسان خالی دا وای چې یا الله مال مرګ په ایمان راکې، یا الله زما خاتمه په ایمان باندې وکې، دام خبره ده. خو زما محترم یاد ساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ نبی علیہ السلام فرمایي کما تحیون تموتون، څنګه چې ژوند تیروئ دقه شان دې بمرئ. وکما تموتون تحشرون، څنګه چې مرئ دقه شان دې به راوچتېږئ. نو زما محترمو چې ایمان باندې که مونږ مرګ غواړو ضروري دا ده چې زمونږ زندگی په ایمانی تقاضو باندې وي، زمونږ زندگی په اسلام باندې وي. که الله نکي زمونږ ژوند په ایمانی تقاضو نه دی، په اسلام باندې نه دی، زمونږ ژوند شیطان په طریقو روان دی، بیا ته دعا کوه چې یا الله مرګ په اسلام راکړې. نو داسې نشته. حضور پاک فرمایي چې څنګه ژوند تېرې دقه شان دې به مرې. نو زما محترمو په دې رمضان المبارک کې الله پاک مونږ او تاسو ایمانی تربیت وکړو. په دې کې مونږ او تاسو ډېر اعمال صالحه وکړو. الحمدلله منځونه مو کول، پابندۍ سره مونږ منځونه وکړو، تلاوتونه وکړو، قرآن سره تعلق و، د ګناهونو نه مونږ ځان وساتل. نو اوس په مونږ باندې لازمه دا ده، لازمه دا ده چې مونږ به دا غون ژوند په دقه تربیت باندې تېروو. په دې کې زموږ الله تربیت وکړو، زموږ مشق وشو.
نو اوس به هم په دقه تربیت باندې زمونږ دا غونډ کال تیریږي. کم منځونه چې مونږ پابندۍ سره کول هغه به نن هم کوو او هغه به انشاءالله پوره کال کوو. قرآن سره کم تعلق په رمضان کې زمونږ هغه به انشاءالله غونډ کالي. د ګناه نه مونږ ځان ساتلی و څنګه مو چې په رمضان کې ساتلی و دقه شان دی به ترنه غونډ کال ساتو. څنګه چې زمونږ تعلق جماعت سره جوړو دقه شان دی به مونږ خپل تعلق زما محترمو غونډ کال اوس جماعت سره ساتو. قسم د ډیر د فتنې دور دی، د معصیت د شیطان د فتنې د دجال د فتنو دور دی. د ایمان حفاظت ډیر زیات ضروری دی. ایمان حفاظت به جماعت سره کیږي او د عباداتو سره به کیږي او دقه اعمال صالحو سره به کیږي. زما محترمو یاد ساتئ نن د اختر ورځ ده، نن د خوشحالۍ ورځ ده، خو یو خبره یاد ساتئ چې اختر اور خوشحالی دا د الله د نافرمانی نوم نه دی. اختر اور خوشحالی به مونږه کو خو د شریعت په حدودو کې به کو. اختر او خوشحالی به مونږه کو خو په جایزه طریقې به کو، په ناجایزه به نه کو. اختر د الله د نافرمانی نوم نه دی، اختر د ګناهونو نوم نه دی، اختر د الله د بغاوت نوم نه دی. ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې کله اختر راشي زمونږ ډیر مسلمانان رونا یو د ګناهونو سیلاب راشي، هر طرف ته ګناه، نه د الله خیال، نه د رسول الله خیال، نه د رمضان المبارک د میاشتې خیال، نه د آخرت فکر، ګناه، معصیت، نافرمانی، گانے، باجی. زما محترمو په دې ورځ باندې الله تعالی زمونږ مغفرت کوي، زمونږ د بخنې اراده کوي، زمونږ د ګناهونو د معاف کول اراده کوي. او که نن مونږ او تاسو ګناهونه شروع کړل، نافرمانی مو شروع کړه، نو دا د الله پاک د دې لوی نعمت ناشکری ده زما محترم. نو ګناه به نه کوو، معصیت به نه کوو. اختر د خوشحالی ورځ ده، دا د شکر ورځ ده، دا د عبادت ورځ ده، دا د ذکر ورځ ده. زما محترمو دا د الله پاک د نافرمانی ورځ نه ده. زما محترمو د رمضان المبارک دا میاش، دا د انقلاب میاش، دا د تبدیلی میاش ده، دا انسانانو کې تبدیلی راولي. نو انشاءالله مونږ به هم په ځان کې تبدیلی راولو. زمونږ چې کومه زندگی وه اوس به هغه نه وي انشاءالله. مونږ به د خپلو زندګو رخ بدلو، خپل مقصد به بدلو. په دې ورځ باندې به الله پاک زمونږ بخنه کوي، زمونږ ګناهونه به معاف کوي. گویا کې نن ورځ به الله پاک مونږ له نوې زندگی راکوي. نو چې کله نوې زندگی الله پاک نن مونږ ته راکړي نو دا نوې زندگی به د الله د نافرمانیانو نه بچ شو، دا نوې زندگی به اوس د ګناهونو نه بچ ساتو انشاءالله. د دې به اهتمام کوو انشاءالله. زما محترمو دویمه خبره دا ده چې نن دا ورځ دا د الله د طرف نه د بخنې ورځ ده، دا د مغفرت ورځ ده، دا د ګناهونو د معاف کولو ورځ ده. په نن ورځ به د الله د طرف نه د بخنې پروانې جاری کیږي. نو زما محترمو د نن ورځ یو عمل چې نن ورځ سره تعلق دی او د نن ورځې تقاضا ده چې نن به الله پاک مونږه ټول بخي، مونږه به معاف کوي. نو نن به مونږه هم ټول معاف کوو. نن د صله رحمۍ ورځ ده، نن د صله رحمۍ ورځ ده. په دنیا کې انسان ژوند تیری، خبرې اترې راځي، زما اوس چا بچا حق تلفی کړي، زما زړه به خفه کړي، ستا به زړه خفه کړي، ته به ناراضه کړې، خفه کړې به. انسان دې په دنیا کې کیږي. خو زما محترمو نن به الله پاک مونږه ټول بخي چې مونږه دا غواړو
چې الله مونږه وبخي نو نن به مونږه هم ټول معاف کو، ټول رشتہ داران دا به معاف کو، ټول مسلمانان زما محترمو دا به معاف کو. نن د صلہ رحمی ورځ ده اور معافی الله تعالی خوخی او پخپل مخپل بندگان معاف کړي. زمونږ نبی علیہ السلام پخپل معافی خوخی اور ټول معاف کړي. نبی علیہ السلام خپل جانی دشمنان معاف کړي، د خپل د تر قاتل معاف کړي، د خپل د لور قاتل معاف کړي. څومره لوی لوی مجرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف کړي دي. نو مونږ د الله بندگان یو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه ویلې ده. نو زما محترمو نن به مونږ هم ټول معاف کو. کم رشتہ دار د چانه خپه دی، چانه مور او پلار خپه دي، رشتہ دار خپه دی، نن د معافی ورځ ده. پخپله لاړ شئ، پخپله لاړ شه ورته. دا مه ګوره چې غلطي زما ده دا ورکنه ده، نه پخپله لاړ شه اور معافي دې نه وغواړه. که تا هغه نه معاف کوي بیا هغه مجرمه دی، ته مجرمه دی. زما محترمو صلہ رحمی نن به مونږ صلہ رحمی کو، خپلو رشتہ داران به معاف کو او ټولو سره به جوړه کو. که پلار دی، که مور ده، که رور دی، که خور ده، که تره دی، که ترور ده، ټول به معاف کو. د زړه نه به معاف کو او د الله د رضا دپاره به معاف کو. په حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی فرمایي چې کم خلق صلہ رحمی جوړاوي الله پاک هغه خپل رحمت سره جوړاوي، او کم خلق چې صلہ رحمی ماتي الله رب العزت داسې خلق دا خپل رحمت نه ماتي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داری ماتولو والا دا انسان با جنت ته نه داخليږي. زما محترم پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. یو مسلمان د پاره جایز نه ده چې هغه د 3 ورځو نه زیات خپل مسلمان ورور پرېږدي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. اے مسلمانانو په خپلو کې یو بل سره حسد مکوئ، یو بل سره بغض مکوئ، یو بل ته ملاګانې مه ښیئ. وکونوا عباد الله اخوانا، اے د الله بندگانو رونړ جوړ شئ. زما محترمو نن ورځ د بیمارانو د بیمار پرسۍ ورځ ده چې په نن ورځ باندې چې کم بیماران دي، مریضان دي، هغه ته مونږ لاړ شو، د هغې بیمار پرسي وکړو. دوکي خلک دي، غم ځپلي خلک دي، هغې ته مونږ لاړ شو او د هغې بیمار پرسي وکړئ. زما محترمو نن ورځ دا الله د طرف نه د معافی ورځ ده. نو نن به مونږ ټول معاف کوو. په حدیث شریف کې راځي من تواضع لله رفعه الله. کم انسان چې د الله دپاره تواضع اختیاري الله رب العزت با هغه له عزتونه ورکوي. زما محترمو دویمه خبره دا شوه چې نن به مونږ ټول مسلمانان به معاف کوو انشاءالله، معاف کوو به که نه انشاءالله. او دویمه دا چې نن ورځ د خوشحالۍ ورځ ده چې نن کورونو ته مونږ لاړ شو او کور والو ته عیدي ورکو، پلار ته عیدي ورکو، مور ته عیدي ورکو، خپل کور والا ته عیدي ورکو. مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله فرمای وای چې کله کله خپل کور والا ته داسم پیسې ورکوا بغیر څه تپوسه چې هغه حساب کتاب به ورسره نه. زما محترم نن به مونږ خپل وړو ته عیدي ورکو انشاءالله. دې به اهتمام کو. وخت پوره شوی دی. یو اخره کې یو رسم زه اکثر د هغې خبره کومه چې زموږ په معاشره کې یو رسم دی، یو رواج دی، غلط رواج دی، غیر شرعي عمل دی. نه د رسول الله په زمانه کې او نه د صحابو په زمانه کې. مونږ دین اسې ځان ته ګران کړی دی.
زما محترم هغه رسم دا دی رواج دا دی چې زمونږه د کم د فوتګۍ والا کور وي کم کور کې چې مړی شوی وي کاغه 10 میاشتې مخکې شوی 11 میاشتې مخکې شوی 2 میاشتې مخکې شوی خو چې لومبه اختر پې راشي نو بیا دا خلک د هغې کور ته ځي زما محترمو دا د خوشحالۍ ورځ ده دا د خوشحالۍ ورځ ده دا د غم ورځ نه ده او نه د غمونو تازه کولو ورځ ده نو په دې ورځ باندې مړی والا کور ته تلل دعاګانو ته تلل دا غیر شرعي عمل دی د دې په شریعت کې هیڅ دغه نشته دا یو رسم دی دا یو رواج دی مزه چا کرے مزه انشاءالله او چا کرے کې فوتګي شوی دا هغه دم په دې خبره نه خپه کیږي چې ما کرے ول سوکا بلکې هغه په خپل مسلمانانو ته وای چې مسلمانانو مرزي بس نو زما مقتدی به انشاءالله موږ خیال ساتو کنه د دې موږ خیال دا رسم او دا رواج به ختمو انشاءالله